أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر و معین. یا محرم راتللو سره سره مختلف سوشل میډیا کې یو یلغور غونته شي یاره جړو جایز نه دی، دا بدعت دی، دا شرک دی، دا سنت کې نه دی ثابت د رسول الله، دا قرآن دی خلاف دی، روایات دی خلاف دی، داسې دنیا خبرې کېږي، رونا پیٹنا جائز نہیں، یہ حرام ہے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ سے الفاظ استعمالیږي. البته خدا ضرور نه دی چې موږ ټول یو اهل سنت ته دین اثبات ورکو، یو فقهاو ته ټولو اثبات ورکو. زه دلته خپل اهل سنت ورونو ته یو دا پیغام ورکوم چې کسه تاسو چې کله فقهي مسله وي، مثلا وضو مسله ده یا غسل مسله ده یا تاسو حج مسله ده یا نکاح و طلاق مسله ده، نو دی که تا امام ابو حنیفه فالو کئی چونکه به عنوان حنفی تا به مغا فالو کئی، چوک شفی ده اغا امام شفی اغا کئی فالو کئی، چوک امام احمد بن حنبل ولده به عنوان حنبلی اغا امام احمد بن حنبل څه ده اغا مثلا فالو کوي، چوک امام مالک فالو کوي. نو دې سره اشیاء او ته د رایټ د حق حاصل دی چې هغوی الحمدلله پیغمبر نه وروسته 12 امامان جانشین د پیغمبر ګڼي، دا هغوی رایټ دی، هغوی حق دی، خپل دلایل ثبوتونه اهل تشیع سره موجود دي چې دغه 12 امامان دوی قول مثل رسول الله هغوی ته حجت دی. داسې نه دی چې مثلا امامان یعنی اهل بیت علیهم السلام پیغمبر مقابله کې ځان ته یو نوی شریعت وي، نه مغه شریعت دی، خو د هغه تبیین کوله، هغه ایکسپلینیشن څه کوم دی، هغه وضاحت څه کوم دی، هغه تفسیر، هغه حقایق دین د شریعت هغه بینوله شیعه پیغمبر نه ورسته هغه علی علیه السلام، مولا حسن مجتبی، مولا حسین، امام سجاد، امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام کاظم علیه السلام، امام رضا، امام جواد علیه السلام، امام هدی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام. دغه امامانو نه د اخذ کوي خلی ده 12 مولا چونکې غیب پردې کې دی د هغه کوم پرنسپلز کلیات موتی بیا هغه فقها مجتهدین هغه وضاحت کوي. لذا ازاداری مسئله کې یا متاع مسئله کې یا ژړا مسئله کې یا جلوس مسئله کې دغه هغه مسلمان ورور ته زه دا سوال کوم چې ته خپل فقهي بنیاد باندې شیعه ته دا خبره مه کوه چې دا کار تو حرام وکړلو، چونکه هغه جعفری دی، هغه به امام صادق علیه السلام مطابق عمل کوي، هغه امام بخیر علیه السلام مطابق به کوي. هغه اعتراض پکار دی به دغه عنوان سره وشي چې تاسو د امامان کوم دلیل باندې منو، دا بیا بیل باس شولو، دا بیا بیل ځان ته یو خبره شوله چې مثلا دغه ځای کې یو خلفای راشدین یا خلافت نظام یو کنسپت دی، یو د امامت والا کنسپت دی، دغه ما به الامتیاز سموته چې شیعه و سنی منځ کې بنیادی فرق هغه دغه ځای کې د مشترکات فقهي حوالې سره ډیر زیات دي، عقاید و حواله سره ډیر زیاتی، خو بهرحال یو امامات یو کنسپت یو د خلافات دغه خپل ځای کې مد نظر پکار دی او بل احترام متقبل وشي. مثلا طلاق مسئله کې اهل سنت گواهان شرط نه ګڼي خو شیعه ګڼي، چونکه امام ابو حنیفه په نقد مثلا طلاق کی گواهان شرط نه دي، اما نکاح کی شرط دي. شیعه مثلا نکاح کی گواهان شرط نه ګڼي، طلاق کی شرط ګڼي. دسی مثلا مسائل فقهی اختلافات شته دي، لذا ازاداری مسئله کې ته دانش ویل سره تاسو ویل کوئ څه دلیل دی د سره تاسو ځان ته را پر وسري ایمو فقه کې د نشته دی امام ابو حنیفه جایز نه ګڼي، نه ګڼي هغه خپل ځکه دی. اوس هغه مثلا طلاق گواهان شار نه ګڼي، نه څه کوم زه شیعه وایم څه نه ګڼم، زه به عنوان جعفری دی مو حق دی مو رایټ دی. لذا ازاداری مسئله کې متاع مسئله کې دنیا دلایل ثبوتونه مو سره دی وجنه چې مو شپږم امام یا امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام هغه خپل بابا مولا حسین باندې نیکه باندې ژړا کړی دی، فریاد کړی دی، هغه دلیل مو ګرځو د غزي د پاره، هغه بنیاد باندې مو که ژړو دی مو رایټ مو حق بنیاد دی مو د پاره حاصل دی. بلکې کچیر فقهي نقطه نگاه سره وکسي چې غیر شرعي کار ته وکړي نه کوي، ته ژاړې ته ټوایې وایي، هیڅ معنی نشته. خود بذات خود پیغمبر ابو طالب و
خدیجه کبرا غم کې ام الحزن منو کړی دی. ام الحزن یو کول هغه غم چان و. دو هم څه معنی خبره نه دی. زه مثلا دلیل دی کوم انداغه سوره سټرونګ دلیل دی چې کله مثلا دا اعتراض کیږي چې مولا حسین شهید شوی دی، شهید زنداوی هم زنده جاوید کا ماتم نہیں کرتے. دا خبره صحیح ځکه نه دی چې حمزه بزرګوار هغه شهید شوی دی، بلکې هغه سید الشهدا ګرځېدلی دی. د احد شهداو کې سید الشهدا لقب و. کله چې پیغمبر سترګې وغړولې انصار او مهاجرین صحابه کرام کول خپلو میړونو باندې، خپلو زمنو باندې، خپلو وړونو باندې هغوی جوړېدلې. پیغمبر چې سترګې وغړولې د حمزه بزرګوار جنازه همداسې ایښې وه. پیغمبر ویله فاما الحمزه فلا بواکي له. د حمزه ویلې دی باندې ویلې ژړا کوونکي نشته دی، په کار دی باندې ژړا وشي. لذا هغه وخت کې انصار او مهاجرین د هغوی هغه کسان راغلل خپلو ښځو ته وویله چې پیغمبر ګیلهمن شوی چې ما تره باندې ژړا کوونکي نشته دی. پیغمبر دغې خبرې سره فورا هغه ښځې لاړې د انصار او مهاجرین حمزه بزرګوار باندې ژړا وکړله. نو هغه وخت کې که چیرې ته وې یا زه وې په کار د پیغمبر نه دا پوښتنه شوې چې دا خو شهید شوی دی، دا زنده دی، زنده باندې ماتم څنګه کېږي، هم زنده جاوید کا ماتم نہیں کرتے. نو په کار دا خبره حاله شوې. پیغمبر به عنوان بانی شریعت، بانی سنت، بنیاد شریعت دی، هغه شعر مقدس دی، هغه چې کله هغه امر کوي، هغه حکم کوي چې یاره په کور دی ونې ژړا وشي. او ژړا یوه فلسفه دی ځکه شته دی، ریزن یا شته دی چې څوره سید الشهدا باندې که هغه حمزه بزرګوار دی، که سید الشهدا مولا حسین علیه السلام دی، که هغه د احد شهدا دی. دغې ژړا یو ریزن دغه دی چې انسان کې ایثار فداکاري قربانۍ راولي. دغه څه مثلا یو پیغور یا طعنه کیږي چې عیسیان خپل عیسی شهادت باندې جشن منو کوي، شیعه د خپل امام شهادت باندې سوګوار دي، لذا هغوی د شهادت ښه ګڼي، تاسې د بد ګڼئ. نه، جو قوم اپنے شہید پر जश्न मनाती है वो अपने आप में डूब जाती है और वो इंडिविजुअलिज्म का शिकार होता है, वो फ़र्द परस्ती का, वो अपने मैं का शिकार होता है. ब्याग की गुरूर तकबर अंदा वाजद से यूरोप नंद जश्न दगो साज मौसीक़े दगो चाको वैले दगो मैदानों दर वतल दर राक्षसों की दूर मुब्तला से खुद ईसाई पवीर को. लेकिन शिया कौम आगा हुसैन बांदी ژړا وچی نه، ایثار فداکاري قرباني جذبه شهادت جذبه ایثار دا ټولو کې پیدا شوي دي. آغا د ملک مشهور لیبرل آزاد خیال روشن خیال دنیا اهل سنت و اهل تشیع ورباندې ترزونه خودی باوجود هغه غم دی، هغه هم اعتراف کوي د مولا حسین دغه ژړا دغه جلوسونو چې دا انسان کې یو اثر، یو انقلاب، یو تاثیر لري. یا ډاکټر اسرار احمد هغه هم باوجود څه تجزیه قابل قبول نه دی، خو تجزیه لاست کې هغه دغه خبرې اعتراف کوي چې دا ډیر زورور طاقت دی د شیعو. ته په کار دی شیعه سني مل کر شي. حتی د شام یو مفتی دی، هغه جملې ما په خپل اورېدلې دي څه بوته نه دی په کار څه موږ شیعو سره تعصب بنیاد باندې حسین پرېږدو، ژړا پرېږدو. تابعینو کې یو کس دی انشاءالله وایس آف لیک منخیل باندې اندغه محرم کې یو مجلس ځان دی حوالې سره ټوله اسناد ته فرنټ لاین نه ښیم چې هغه تابعینو کې یو کس دی هغه بقاعده حسین باندې یوه مرثیه ولیکله، خپله ورباندې وژړېدلو. هغه تابعینو کې و، صحابه کرام سې ورځ ته راغلی و. داسې خو نه دی څه دا شی نه او خامخا ډایرکټ افسانې نه وته، یو ډایرکټ ودی چې بدعت دی. ویلې ځان یو عظیم عبادت نه، یو عظیمې فلسفې نه، یو حکمت نه، د بکاو د ژړا ځان محروم کړو. دغو کې اثار دی، دغه سره انسان ظالم خلاف پسېدلی تقادو کې پیدا کېږي. نن ایران ویلې څه دی 42 سال یو انقلاب طاقت ذریع سره امریکا ته شکست، اسرائیل ته شکست، دنیا منافقین و ملکونو ته د مسلمانوں هغه خاموش. لیکن ایران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ویلی دا صرف هغه انقلابی اثر د کربلا دی. یا حزب الله ویلی زورور دی، دا دغه اثر دی، دغه ژړا اثر دی، ژړا کې ډیر تاثیر دی. لذا دغه ژړا په کار دی تاسو باندې زه مسلمان ته مسلمان، زه شیعه ته غیر شیعه، ټوله په کار دی لږ سوچ غور ورباندې وکړو څه دا څومره فایدې لري. قرآن ژړا باندې زور ورکوي که زه عام کس نه خو نه ژړم، زه حتی یو زوی باندې خو نه ژړم چې کال ټوله کال ورته ژړم، زه یو داسې کس باندې ژړم چې هغه د فرنټ لاین هیرو دی، هغه د اسلام مدافع دی، هغه د دین مدافع دی، هغه د اسلامیک ویلیوز مدافع دی، هغه د انساني حقوق مدافع دی، هغه د هیومن رایټس مدافع دی، هغه د ظلم خلاف دی، هغه د مظلوم حمی دی.
هغه د سخاوت حمی دی، هغه د شجاعت حمی دی، هغه د عدالت حمی دی، هغه د قرآن حمی دی، هغه د اسلام، هغه د ویلیوز، هغه د معاد، هغه د الله کنسپټ، د الوهیت، د بندګۍ، د سجدې، د ذکر، د عباداتو، دغو حمی دی هغه مولا حسین علیه السلام. هغه مو ته اصول وښیله چې هغو اصولو دپاره قربانۍ ضرورت دی. مو ته اصول وښیله چې هغو اصولو دپاره قربانۍ ورکوه شي. مو ته عزت نفس وښیلو چې دغه عزت نفس دپاره سب کچھ ته ورکوه شي. نن ځنه کسان شته چې هغوی چې عزت نفس کیا چیز ہے، بس پیسې جمع کا، زیات دولت جمع کا، زیات پراپرټي دی، جایداد دی، څه دی که عزت نه وي څه پرون کې نه. مولا حسین دا کنسپټ ورکړلو چې ځمکه لوړه شي خیر دی، وطن پرېږده او مهاجرت وکړه، بچی و نهار شي نه، صرف نظر خو صرف عزت نفس د خراب نشي، حریت د خراب نشي. مولا حسین حریت، عزت نفس، اقدار یې وښیله، اقدار ویلیوز یې وښیله. ځکه نیلسن منډیلا هغه افریقي کې ناست، هغه اعتراف کوي چې کمو کې حریت والا درس، کمو کې استقلال والا درس، کمو کې د اطمینان د یوه بهترین امید د مستقبل والا کمو کې شولی دی. حسین ابن علي چولی دی. نیلسن 27 سال جیل تیر کړی دی، خو هغه هېڅ کله چې زه مایوسۍ شکار شوم به مولا حسین یاد کو، هغه مایوسي به مو څخه ختم شوله. مهاتما ګاندي هندوستان کې هغه هېڅ ما هندوستان کوم ته که سبق ښه بهترین سبق چې زده کړی دی چې هغه سره هندوستان ساموراجي طاقت ته شکست ورشي، هغه حسین ابن علي والا طاقت و همدغه قوت دی. فوکویاما وکسا هغه دغه هېڅ شیعه ځکه زورور دي چې امید والا انتظار او د انقلاب والا سوچ د مولا حسین سره دغه پرواز کوي. مونږ نه غواړو چې دا پرواز صرف د شیعو میل کر شیعه سنی دغه پرواز وکړي. نن کفار عالم، مشرکین عالم، دوی ته پکار دی موږ ته میل کر دغې ازادارۍ ذرې سره، د حریت ذرې سره، دغې ژړا ذرې سره، د تحریک ذرې سره پکار دی یک آواز شو، یکی و علم للاندې شو، د توحید جنډا اوچاته شي، د الله جنډا اوچاته شي، د ذکر جنډا اوچاته شي، د عبادت جنډا اوچاته شي. مل کر مولا حسین نما ټولې دنیا کې پرشونه شي چې حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا. دا یوه مشترکه سرمایه ده پکار دی. موږ ټوله دغې مشترکې سرمایې کې مل کر مخکې قدم کېږدو انسانیت کے نام پر. کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو. لذا پکار دے چاغ عظیم علمدار حریت، علمدار معنویت، علمدار عزت، علمدار عفت، علمدار شجاعت، علمدار عدالت، علمدار اسلام، علمدار قرآن، علمدار توحید. اغ مولا حسین علم سرا مل کر متوسي د توحید، د معاد، د شریعت، د المنزل، د ټولو شیو دفاع، د معنویت دفاع، د اقدارو دفاع، د متوسي مل کر کوي شو. مزیارت وارثه کی مولا حسین تنده یو اشهد انک قد اقمت الصلاة واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وجاهدت فی الله حق جهاده. زګوهی کوم چې حسین الموس قایم کړلو، زکات یې وساتلو، امر بالمعروف یې وکړو، نهی از منکر یې وکړو. خدای لري کې بهترین جهاد چې جهاد حق و هغه یې ادا کړلو. د بېله خبره دی که څوک شیعه لباس کې راشي هغه المنځه خلاف خبرې کوي یا روژې خبرې کوي. نن ورځې زه ټولو ته یم چې هغه نه موږ اظهار برات کوو چې هغه ازادارۍ اړ کې الموز نګلیټ کوي، روژې توهین کوي، اسلام مقدساتو توهین کوي. هغه به ظاهر به یو شیعه ازادار شکل کې وي خو شیعه هغه سره هیڅ تعلق نشته دی. هغو دوو کسانو وجې نه پکار دی اهل سنت ځان محروم نه کړي. مل کر د مولا حسین ازادارۍ کې قدم به قدم آگے بڑھنا چاہیے. او دغو اقدارو دپاره، دغو ویلیوز دپاره، دغه زندگی بهترین زندگی اسلامی زندگی دپاره مولا حسین بهترین درس دی، مشق دی، اصولونه یو اصل دی. ځکه مولا حسین په باره کې رسول الله منی و انا من دومانه دی زه دین یم، دای ما بشر دی، دای ما ګل دی، دای ما بهترین اسپرلی دی. او صحابه کرام تسلیم کړی دی، عالم انسانیت پویو کسانو مفکرینو تسلیم کړی دی، دنیا فقها مفتیانو تسلیم کړی دی. مل کر حسین علم سره متوسي قدم کېږدو. اسلامیک ویلیوز، اسلام دفاع دپاره مل کر شانه بشانه. تو داسې کفار عالم، مشرکین عالم هغه یو وارې بیا وایي چې الیوم یئس الذین کفروا. نن ورځې د کفران مایوس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.